نو عذاب د قبر ثابت دی. خوارج او بعضی معتزله ملاحده زنادقه اغي وی چې عذاب قبر مطلقاً نشتا، او تمام مسلمانانو عقیده دا چې عذاب القبر ثابتون. نو صاحب د مشکات رحمت الله علیه باب قائم کا باب اثبات عذاب القبر. نو په خوارج باندې رد کړي د عذاب قبر په اثبات باندې ګڼ دلایل دي. یو څو دلایل ځان سره نوٹ کې. قران کریم کې راځي سورۃ مومن آیت نمبر 46 کې د فرعونانو تذکرہ کوي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار داور چې دی يعرضون پیش کولی شي دا خلق په دی اور سار او ماخام. اور پسې وی ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون شد العذاب. چې کله قیامت قائم شي بیا به ورته وی چې سخت عذاب ته داخل شي. نو دا اور ور باندې دا په اور کمځه کې پیش کولی شي. لا اخرت راغلی نه دی، دنیا جون دې ختم شو، تباہ او برباد شو. النار يغرزون اور يغرزون پیش کولی شي دا خلق پاغي سار او ماخام. دا برزخ کې شو کنه. دا سورۃ المؤمن 46 نمبر آیت شو. سورۃ الانعام آیت نمبر 93 کې راځي الیوم تجزون عذاب الهون. نن رضی تاسو له عذاب در کولی کی عذاب الهون، عذاب در رسوای. دلتا مراد عالم برزخ دی، عذاب القبر. سورۃ طور 47 کې راځي وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک. یقینا ظالمانو لپاره به عذاب مخ کې دا غره د قیامت نه په برزخ او قبر کې. سورۃ توبه آیت نمبر 101 کې راځي سنعذبهم مرتين. مفسرین معنی کوي سنعذبهم مرتين ای فی الدنیا و فی القبر. په سورۃ ابراهیم آیت نمبر 27 کې راځي یثبت الله الذین آمنوا. مضبوطی الله مؤمنان هغه وینا مضبوطه په ژوند د دنیا کې، په آخرت کې ای فی القبر مراد تن قبر دی. نورم ګڼ آیتونه په دې باب کې شتا. دا قوم نوح تباشو او داغي بارکی د عذاب تذکرہ راغلی دا د قوم نوح بارکی. او نورم آیت ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. دغه آیت بارکی مفسرین ذکر کوي چې معیشة ضنکا نه مراد د قبر زندگی دا دغه بوله را تنگ کو. نور ګڼ صحیح مرفوع احادیث مشتا. علامہ سیوطی په شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کې ذکر کړي. عدالت مشکات کې مصح احادیث دي. او باقی منکرین د عذاب قبر شبهه کوي چې مو عذاب قبر نه دی ځلې دی یا چې سو غرشي یا په اور وسوځي یا مرغان لیوان خوري نو الله قبر نشتا نو عذاب قبر د کم شو. نو جواب دادی چې د برزخ معاملہ د دنیا د معاملې نه جدا ده. په برزخ کې روح اصل دی، هغه ته اول عذاب ورکول شي او بدن د هغه تابع دی. لکه دنیا کې ابتداءً عذاب بدن ته ورکول شي، دای نه پس سرایت کې روح ته، او برزخ کې ابتداءً عذاب روح ته ور کوي، دای نه رستو بیا سرایت کې بدن ته. د دې مثال علما ذکر کړي لکه یو نائم دی ودتن دی په خوب کې او عذاب ورکول کیږي یا نعمتونه ورکول کیږي، نو دا عذاب او دا نعمت اولن پر روح جاری کیږي، بدن د هغه تابع دی. او کله کله داسې وشي چې عذاب او نعمت قوي نو دا غي آثار په بدن امراخکار شي. لکه ته خوب کې ویني چې تاسو کوی نو چغره د خلینو روزي نو اصل کې عرض په روح تیر شو لیکن اثر په بدن مخکار شو. د خواته خلک ډیر ناشتي او دا معذب یا منعم وي. خلک د په عذاب نعمت به نه پوي چې آیت د په خوب کې عذاب ملاوي یو کراحت. دغه شان عذاب قبر او نعمتونه دي چې دنیا کې انسانان هغه نشي معلومولې.
الله اکبر. یار دې مثال دا نبی رسول الله ته جبريل وحي راوړه کنه نو هغه ته کله پیغمبر ډیر تکلیف وو صحابه و سره خوا کې ناز دو صحابه ته دې پته نه لګیدا